دا زه اوس بالکل مین الۍ ته راورسېدلم. دا الۍ چې کومه ده دا بیرته دا کلي چې کوم دي بازار مو بیرته دی او دې نه په مخه بیا ګلی میدان دی، بیا چوړ دي دغه دي او دا نظارې چې تاسو کتلی شئ که نه دا خاص دې ته ویلی شي کنډو، د الۍ کنډو مین دا کته نظارې تاسو کتلی شئ. دا ډېرې ښایسته علاقې دي انشاءالله تعالی په مخه راځئ ما څخه. دا یخوالی او دا ښایسته نظارې تاسو کتلی شئ بیرته. دا ډېر ښایسته علاقه ده او خاص طور پر د ټوریزم دپاره خو دا ډېر ښه ده، مفید ده او دا علاقه زموږ چې ده که نه دا ډېره زیاته ښکلې ده. دا الۍ ده، مین الۍ ده. دا بیرته تا کتلی شئ، دا کیمرامین زما تاسو ته وښیي داسې دا غرونه او دا ونې دا ډېر زبردست. دا زه بالکل مین الۍ ته راورسېدلم کوم چې ډسټرک بډګرام تحصیل دی الۍ. دا بیرته دې ته کرک بازار وایي او دې کې هر قسمه سهولت موجود دی د ټوریسټو لپاره. غټې غټې هوټلې دي او ډېر ښایسته بازار دی او ډېر بهترین. دا بیرته دا کته ورسره خوړ دی، ښه زبردست خوړ دی ورسره. خیر مزید زه نور پورې ځم انشاءالله تعالی تاسو ته بازار ومښیم او دې کې چې کوم سهولیات دي، کوم هوټلې دي او کوم بهترین کانه دلته میلاویږي انشاءالله تعالی دا ټول تاسو ته ښیم. دا بیرته دا غرونه او دا قیسې لانجې انشاءالله ما څخه اوسېږئ. یخې دي که نه سویټر. دلته لاره منځ کې هر ځای کې یخې یخې چینې دي، ډېرې زبردستې. دا اوبه هغه اوبه دي که نه کوم چې واورې ویلې کېږي او د هغې اوبه دلته لاندې غرونو نه راوځي. دا ډېرې زیاتې یخ. زموږ په دې علاقه منځ کې زیاتره د میوې ونې، دا اخروټ کوم چې غوزان ورته موږ پښتو کې وایو، اردو کې ورته اخروټ وایي، دا د هغې ونه ده او دغه شانته کې ډېرې زیاتې د میوې ونې دي دلته په مخه منځ کې انشاءالله تعالی ما څخه اوسېږئ زه درته ښیم. ملګري د دې علاقې څه داسې خصوصیات دي چې ډېر د لرې نه ورته خلک راځي او داسې؟ بس دې الۍ کوم خلق چې دی هغه ډېر مهمنواده خلق دی او بس دغې د وجې لکه لرې نه خلق راځي. الۍ هم ډېره ښایسته علاقه ده لکه ډېره وجې. بل د ګلی میدان د دې نه څومره لرې دی؟ دې نه تقریبا شته دی ورته د 5 غنټو لار لکه 5 غنټو لار ده او بره ډېر ښایسته موسم وي. نور ستاسو دې علاقه کې داسې کوم ښه داسې ښه شیزونه دي؟ موږ اورېدي چې دې کې ډېر دا ملګری چې دی د کراچۍ نه راغلی دی خاص طور منته کې صرف چکر دپاره څه محسوسوئ؟ دا علاقې باره کې څه وایي؟ دا ښه ښکلی ځای دی، چکر ونه راغلی، ښکلې علاقه ده، خلک هم ښه دي، موسم هم ښکلی دی. لکه ته دا وایي چې دا خلک ډېر مهمان نواز دي او زه غواړم دې خلکو ته کوم چې کتونکي دي چې دا ټول دلته راشي چکر منته کړي او ښه انجوی وکړي د دې ځای نه ښه مزې واخلي. د دې ملګري دا وینا ده چې دا ډېر ښه علاقه ده او زه ټول ته دعوت ورکوم چې دلته په شکر منته کړي. آخرکار زه د الۍ بازار ته راورسېدم، د تحصیل الۍ بازار ته او دا بازار چې کوم دی دا زه تاسو ته په مخه منځ کې ښیم چې دا څنګه بازار دی، دې کې کوم کوم چیزونه تاسو ته میلاویږي او دې کې څه رنګې خلک دي. انشاءالله امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه وموي او دا خلک به ستاسو هم خوښېږي. او مطلب دلته د کیل کود سامان هم میلاویږي دې بازار کې او دا تاسو کتلی شئ دا ډېر بهترین بازار دی او د دې نه مخکې بیا پورې د دې مین کوم تحصیل چې کوم دی کوم ځای کې چې هیډ کوارټر دي هغې ته به نه وي. خیر هغې ته په مخه ځم تاسو زه هغه ښیم. دا
زه د بني په پول بنده کې ولاړ یم، کوم چې خاص د علي مین هیډ کوارټر یې دلته کوم بنه چې یادېږي، او داسې یو پول بنده کې دا لاندې خوړ دی او دلته ټولې اوبه دي. او السلام علیکم. خیر برابر یې. د دې کلي څه نوم دی؟ علي. موسم څنګه دی؟ موسم ښه دی؟ نه بار نه کوم خلک راځي ټور مور دپاره چکرو دپاره راځي؟ نه. نو څنګه تاسو د هغو مهمان نوازي کوئ که نه کوئ؟ کوئ. सरकारी मर गई. دا پیراډایز هوټل دی او ډېر بهترین هوټل دی او دا ریسپشن دی د دې هوټل، او دلته هر قسمه سهولت موجود دی د ټوریستو لپاره. دلته کمرې دي او دلته ښه کانه میلاویږي او په ښه رعایت سره انشاءالله تعالی څوک چې دلته راتلل غواړئ هغه لازمي راشئ. کوم چې د لرې لرې نه راځي، کراچۍ نه راځي، لاهور نه راځي، اسلام آباد نه راځي، پېښور نه راځي، نو دلته به انشاءالله تعالی خوشحاله او د دې ځای خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات مهمان نواز دی. کې زه هیډ کوارټر بنه کې ولاړ یم او دا بیرته ګورنمنټ کالج دی او دې څخه دا مرکز دی او بالکل زه په فرنټ منطقه کې د پیراډایز هوټل په سر منطقه کې ولاړ یم او دا ملګري دي. السلام علیکم. دونه به لږ پوښتنه وکړو د دې علاقې باره کې. د دې علاقې باره کې څه خیال دی؟ خلک ډېر د لرې نه راځي دې ته، دا خلک څنګه دي او دلته داسې څه دي چې د کراچۍ او د ګوادر نه خلک راځي د دې ځای لپاره؟ یاره د دې ځای خو ډېر ښه خلک دی او دا ځای هم ډېر ښه دی، یخ ځای دی، په اوړي کې خلک ورته چکر له راځي، ډېر اعلی ځای دی، خلک یې هم ډېر ښه دی. امرید بھائی د چوڑ باره کې څه خیال دی؟ خان صاحب خپل هر تقریر کې د چوڑ باره کې ډېر صفت کې دا چوڑ څه شی دی؟ چوڑ خو ډېر ښایسته علاقه ده، تحصیل علی سره د دې مردم شمارۍ کې راځي. او چوڑ مثال به زه داسې ورکړم لکه څنګه چې زمونږ خلک دي ځینې سوات ته ځي، ملم جبي ته ځي، مري ته ځي، کالام ته ځي. چوڑ کې لږ سهولت نشته، هغې د وجې نه لکه لار سیسټم ورته هم نشته. اوس خو پراجکټ چې شروع دي، روډ ورته هم شروع دی او کار پې هم شروع دی، روډ مني. نو چې روډ کمپلیټ شي انشاءالله نو زه وایم چې دا ملم جبې نه او د سوات نه، د کالام نه، د مري نه، د چوڑ کم نه زیات دی. او خلک د علي داسې خلک دی که نه، ډېر مهمان نواز خلک دی، هر قسم سهولت چې په علي کې شته. خو لږ روډونو کمزوري ده، نو انشاءالله د هغې فنډونه شي دي او کارونه به انشاءالله سټارټ کړي. د دې ملګري بنا دا ده که نه چې چوڑ ډېر ښایسته ځای دی او ډېر بهترین ځای دی. لږ د روډ تکلیف دی خو خیر لکه څومره چې سړی تکلیف برداشت کړي که نه، نو بیا مخکې علاقې ډېرې ښایسته دي او ډېرې بهترینې. نو انشاءالله تعالی زه هر چاته دا دعوت ورکوم چې تاسو په زندګۍ کې لازمي یو ځل صرف د چوڑ چکر او د علي چکر لازمي ولګوئ. ډېره مننه.